پلار یې غلی ناست آخر کې ورته هغه پلار ویسې زه به لکه کم ځای یمه د چا سره به یمه څه چل به کومه زما برخه پکې څه شوه اول خو مسله دا ده چې پلار ژوندی دی نو په دې کې د سره اډو د بچي برخه نشته نو ته د پلار مال تقسیموي ناستې ورته میراث بچی ته به اله برخه میلاویږي چې کله پلار وفات شو نو مالی میراث شو نو بچی ته برخه میلاو شو په ژوندانه د بچی د پلار سره یو اتانیزم نه رسي او دې پلار ته لګیا وي دا تقسیم په ژوندانه وکړه خپل مال هغه تقسیم کړي ستا مال خو نه دی په دې کې ستا څه دي نو بعضې به ورته په ژوندانه وایي ماله برخه راکړه په ژوندانه ورته وایي تقسیم وکړه که ته د دې پلار نه مخکې شوې او مړ شوې که نه قبر کې درنه الله دا تپوس نه کوي چې د پلار نه دې ولې برخه نه اخسته قبر کې به الله وایي چې د پلار نفقه پتا واجب وتا ولې نه ده ورکړې نو دا غم نشته چې د پلار په ما نفقه واجب ده چې زه خپل حق ادا کړم نو دې پلار ته وایي ته به پکې د سره وایي د سره مطلب ده چې د کم بچی سره خوشحاله جو د هغه سره به نه پلار هم سم خوشحالیږي وایي زه به پکې د سره یم لکه د هر بچي سره به یم مونږ ته تپوس کو څه چلو شو یاره مولي صاحب زه پکې د سره یم چې د کم بچي کره تیاره وه او د کم کره مې خوښه وه هغه چې لږه موده وشي نه پکې بیا د سره نه وي دا چې ورته وایي ته به پکې د سره یې د دې مطلب دی چې د سره پکې نه یې ته خو تې ایستلی خدای چې خبرېږي نو بیا یې تې ایستلی خبر نه بیا وایي ته پکې د سره نه یې نه بیا د یو بچي په تمه او په بل بچي په تمه نه اکثر پکې وږې پاتې شي د شپې اډو ډوډۍ ونه خوري یو درخواست کومه چې دا پلاران او میندې مه جدا کوئ مونږ د رور نه جدایي لیدلې ده چې جدا کیږي خو چې بچې وی پلار جدا کومه نو مونږ وی چې دی به کم ځای ته جدا کوي چې بچې د ځان نه جدا کوي نو دی به چرته ځي نو مور او پلار مه جدا کوئ دا یوه جدایي وله پوره ده چې مقبرو ته روان دي بس هو به یې خخ پی کې روپس پشیتی ټول عمر به درته کور خوشې پروتي خوشې بیا موړ به شي په خوشي کور خو په ژوندانه دا کور مه خوشې کوه بیا به خپی بیا به ټول عمر له کور خوشې پروتي بیا به وایي چې یو بوډا پلار مې وې یوه بوډۍ مور مې وې په کټ کې پرته وې او د سترګو نظر کار کولی او دا ژبه یې سنډېدلی چې ما ته سحر وایي چې زه بچیا الله دې روغ جوړ راوله زه بچیا الله دې کامیاب کا چې داسې یوه دعا راته کېدلی او دا یوه ژبه راته سنډېدلی بیا به دې پسې ارمان وکې دا کور به ګوټ په ګوټ کې خو کور کې به دې بیا برکت نه نو دا برکت د مور او پلار سره پروت دی دا په خوشي کورونو کې نشته دی نو مور او پلار مه جدا کوئ مور او پلار ځان سره کور کې اوسوئ دا ډیر لوی برکت دی ستا سره کور کې دا چې دا ژبه تغړی که نه او دا چې دا ژبه تغړی او دعا کوي نو دا تا دپاره ډیره لویه سرمایه ده نو د یوسف علیه السلام رونو دویم ګناه تې څه شو د مور او پلار نافرماني دریم په کشر رورې شفقت ونه کو دی کشر رورو په د شفقت پکارو حق کبیر الاخوة على صغیرهم حق الوالد على الولد د مشر رور مثال په منزله د پلار دی نو کشران به د پلار په شان خیال ساتي خو مشر به په کشرانو شفقت کوي نو دی په کشر رور باندې شفقت اونکو بل ګناه دا وشو چې دی د وعدې خلاف ویلی هغه ته سو او وی کړل څه نو یوې د وعدې خلاف کو ان العهد کان مسئولا وعده چې د چا سره وکړه د دې به الله تپوس کوي وعدې د چا سره مه کوئ مضبوط مه وایئ انشاءالله دا کار به کوم انشاءالله دا کار به کوم انشاءالله دا کار به کوم انشاءالله وایه او مضبوطه وعده مه کوه ان العهد کان مسئولا د دې به الله بیا تپوس کوي او بغیر د انشاءالله نم داسې کلکه خبره مه کوه چې دا کار به کوم او سبا به خامخا کومه نه وایي سبا به انشاءالله دا کار کو
وی سړی روانو میخه اغستلې وي پیسې ورسره پرتې وي بل ورته وی چې څه کوي چې زما میخه علمه هغه ورته وی چې انشاءالله پکې وایه وی چې بدې کې د انشاءالله څه ضرورت دی خوای دي پیسې پرتې دي او هغه د میله ده یوس په پکې میخه والم په دې کې د انشاءالله څه ضرورت دی هغه وی وایه پکې چې لاړ نه هغه پیسې تې ورکې شوې چې دی ولید وی میخه دې واخسته وي انشاءالله پیسې مې ورکې کړې بیا به انشاءالله مخکې وي بیا به د کار نه مخکې انشاءالله وي نو ښه دا ده چې خبره وکړي نو وایي انشاءالله که د الله خوښه شي نو دا کار به وکم نو یو دوی د وعدې خلاف ورزي و الله به دې بیا بې وعدې کوي نه چې انشاءالله وایي بل دوی دروغ وویل دروغ یې مې ووی که نه څومره دروغ یې ووی دا ټول ګناهونه چې د دین اوشول نو دا د حسد په بنیاد اوشول معلومیږي دا چې دا حسد ډیره لویه ګناه ده الله دې ته زمونږ د ټولو حفاظت وکړي د عوامو د خواصو ډیر خواص پکې مبتلا دي الله دې ته زمونږ د ټولو حفاظت وکړي نو قال یعقوب علیه السلام ورته وی انی لا یحزننی بېشکه تاسو به ما غمجن کوي تاسو ما غمجنوئ ګورئ زه دا جدایي نشم برداشت کولی چې دی به تاسو سره سبا ځي او ماښام به راځي نه ګورئ دا جدایي زه نشم برداشت کوم دا جدایي زه نشم برداشت کوم پلار د بچي جدایي چې د هغه نه برداشت کوي نو ان تذهبوا به زه یریږم چې تاسو به دې بوځئ ما به غمجن کوي واخاف ان یأکله الذئب زه یریږم چې ده لره به یو شر مخ وخوري د لربا یو شر مخ اخري وانتم عنه غافلون او تاسو به د هغې نه د ده نه به غافله تاسو به د ده نه غافله او دی به شر مخ اخري نو داسې مه کوئ نو دوی ورته وی قالوا لئن اکله الذئب ونحن عصبه که چرې وخوړو ده لره شر مخو او حال دا دی چې مونږ به لوی جماعت یو نو په دغې وخت کې خو به مونږ په تاوان کیو دا خو به مونږ په تاوان کیو چې دی زمونږ نه وخوري او دا به زمونږ نه نه خوري او ته دی زمونږ سره پرېږده چې کله روانې که که نه چې کله دی روان کو نو په اوږه باندې یوسف علیه السلام اغستی و نمبر په نمبر یې په اوږه اغسته چې د پلار یې پې نظر لګي وی په اوږو یې اغستی خو چې کله د یعقوب علیه السلام د نظر نه غایب شو نو د کم ورور چې په اوږو هغه ځمکې ته راګوزار که ړومبې اقدام یې ده وکړو چې ځمکې ته یې راګوزار که چې موږ د ده د پلار نه اوس غایب شو یوسف علیه السلام پیاده روان شو علما وی د کم عمرۍ په وجه باندې دې تللی نشو نو بل رور ته پریاد وکړو نو هغه ورسره هېڅ همدردي ونه کړله کم عمره نو تللی نشو نو پریاد کوي بیا یې دې نورو ته پریاد وکړو هغې ته یې پریاد وکړو نو یو ته پریاد کی او دی پریاد نوري نو دی د یوسف علیه السلام د قتلولو اراده وکړله چې وجنوي خدا یهودا چې و په دی کې دا مشر د په زړه کې الله رحم ور واچو د یوسف علیه السلام د بچ کېدو اراده وکړله ویل چې زه د څو پورې ژوندی مکنه نو تاسو د ته تکلیف نشئ رسولی او دا یوسف علیه السلام چې دی د پلار ته واپس کوي خو هغې ډیر په ضد کې و د ده دا خبره یې نه منله او د یوسف علیه السلام د قتل اراده یې وکړله د وی تکلیف ورته نشئ ورکولی نو آخر دا یهودا خو یو کسو دی ډیرو نو دی ورته وی وجنو یې ده ورته وی تکلیف نشئ ورکولی نو دی یو تن خو مقابله نشوه کولی نو آخر د دې چې دی په دې رضا کړل چې به دی کوی ته ور وغورځوئ خیر دی خو وجنه یم نو د بالکل د تکلیف نه د بچو مقابله خو یې نشوه کولی وی زه خیر دی وجنه یمو او دی کوی ته ارتاو کوي نو دی هغې کوی ته ارتاو کوي دی کې به پروت یو خیر دی وجنه مو فرمایي
قالو دی اویل یا ابانا ای پلار زمونگا ما لک لا تأمنا سشوی دی تالر چی تپمون اعتماد نکای نو معلومیږي دا چې دې ته نه یو ځل ویلو چې بوزوی د ورتوي نه به بوزي نو ځکه ورتوي لا تأمنا ته په مونږ اعتماد نه کوي علی یوسف په باره د یوسف علیه الصلاۃ والسلام کې وإنا له لناصحون او حال دا دی چې مونږ د خیر خوایو ارسله معنا اولېږه دې زمونږ سره سبا غدن سبا سارا تیرا سره ولېږه یرتع ویلعب ډیری میوی به خوري او لبی به وکي وانا له لحافظون او بشک مونږ بدد خامخا حفاظت کو اکثر چې سړی خبره کې دروغجن نو ډیر قسمونه خوري اکثر وای چې ډیر باندې اعتماد وکي قال نو یعقوب علیہ السلام ورتوی انی لا يحزنني بیشک غم جن کوي مالرا اندا خبره تذهبوا به چتا سبو زید لرا واخاف زيريغم ان ياكله الذئب چ او بخري دلرا شرمخ وانتم عنه غافلون او تاسو بد د نبی خبره قالوا دی ورتوی لئن اكله الذئب کچری او خړو دلرا شرمخو ونحن عصبه او حال لري چې مون خډیر قوي ډلیو انا اذا لخاسرون بیشک مونږ به په دغه وخت کې خامخا تاوانیان یو